د 2023 په حواله سره درته دوه درې خبرې کول غواړم. تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا باندې ډېر خلک د 2023 په ختمېدو باندې سونګ ولګي او غاني وغیرہ په ولګي ډانسونه کوي. چیرې 2023 ختم شو خوشحالي مناوخي، خو په دې باندې خوشحالي مناوهل نه دي پکار، بلکې په دې باندې جړه پکار ده، په دې باندې فریاد پکار دی، الله ته جړېدل پکار دی چې یا رب کریمه زما د زندګۍ نه یو کال بلم ختم شه. یقیني درته وایم ګورې ښه، او زمونږ د پښتانه او زمونږ د معاشرې دا خلک څه کوي؟ هغوی په دې باندې ګډاګانې کوي، په دې باندې خوشحالۍ کوي، چونکې په دې باندې خوشحالي نه ده پکار، په دې باندې غم پکار دی چې ما دا یو منټ، دا یو سکند، دغه یوه ورځ، یوه هفته او یو میاشت چې کوم دی دا په ما نه په زول تېره شوه. په دې کې ما نه د الله حکمونه ومنل، نه مې د پیغمبر طریقه په خپل ځان کې راوسته. یقیني درته وایم دا ډېر د افسوس خبره ده چې زمونږ د زندګۍ نه یو کال بلم لاړې. نو دا کال واپس نه راځي، دغه میاشت واپس نه راځي، دغه هفته واپس نه راځي، دغه ورځ واپس نه راځي. ورځ خلاصه کې چې یو سکند هم تا ته واپس نه راځي، نو تا څومره د افسوس خبره ده. موږ څومره په غفلت کې دغه کلونه تېرو، څومره دغه یوه ورځ ته ګوره، ځان ته سوچ کوه چې یوه ورځ زمانه څومره په غفلت کې تېرېږي. نو ما او تا سره د ټیم، ما او تا سره د وخت اډوله فکر نشته، خو بس ډمتوب نور خلک هم کوي او موږ هم ورپسې کوو. نو بیا موږ او هغه خلکو کې فرق څه شو چې موږ هم په 2023 باندې خوشحالي مناوو او غیر مذهب په مناوي؟ نو آیا زمونږ او غیر مذهبو کې بیا فرق څه شو؟ موږ له خفګان پکار دی، موږ له جړا پکار ده چې یا رب کریمه 2023 خو تیر شو، په دې کې زه ډېر غفلت کې یم، په دې کې مې ستا حکم نه دی منلی، د پیغمبر طریقه مې نه منلی. خو یا رب کریمه نن زما ستا سره عزم دی چې 2024 شروع کېدو واله دی. یا رب کریمه ستا نه په هغه ګناهونو باندې زه تا ته توبه طایف یم، زه به انشاءالله چې یو منټ خیال ساتم، د یو سکند به زه خیال ساتم. یا رب کریمه زما تا سره دا لوز دی، د الله سره لوز وکړو. یقیني درته یم زندګي اسم یو پیره به بدلېږي، خو چې کم از کم مونږ دا زندګي دا تر اوس نه بدله کړو، الله ته سوال وکړو، الله ته فریاد وکړو چې یا رب کریمه زما زندگی بدله کې. یقیني درته چې بیا به زما او ستا زندگی الله بدلی. او که داسې په غفلت کې پاتې شو نو بیا به قیامت ورځ راشي موږ به مړه شو، خو غفلت په زموږ نه لرې کېږي. او یقیني درته چې دا غفلت دا ډېر زیات نقصاني دی. موږ خو څه وایو یاره نوجواني ده، نوجواني نه مړه کله چې بوډا شم یا کله واده وکړم هغې نه بعد به بیا چې کوم دی هغه زه څه کوم، بیا به چېرته مړه ګیره پرېږدم، بیا به د الله حکمونه منم. خو چونکې الله حکمونه او د پیغمبر طریقه چې دا کله په جوانۍ کې ومنې که نه، په جوانۍ کې د الله حکم او د پیغمبر طریقه په خپل ځان کې راولې، یقیني درته یم 100 کاله عبادت چې په بوډاوالي وکړي د یوې ورځې د نوجوانۍ عبادت ته نه رسي. ګورې ښه، نو کم از کم عبادت پکار دی، دا په نوجوانۍ کې پکار دی چې ته سجده صحیح وکړي، ته رکوع صحیح وکړي، ته قیام صحیح وکړي، ته الله ته د شپې راپاسې ودرېږي. کله چې دا شپه یې که نه او نوجوان ودرېږي الله وایي وګورئ ځواني د وسره، شهوت دی وسره.